کو لس کالا پس با آئنده نسل تاسو ګورئ الکان به ډمان وي او جنکای به ډمی د وی سی آر او د ټي وي د برکت با زمون خزي ډمی وي او زمون زامن به ډمان دروغ وای زمون خزي به ډمی وي او ګورئ د ټي وي په پردا د ډمی چې کم فیشن دا خزي وګوري سباله هغه فیشن جوړ کړی او پکې سخانه کې روان د ټي وي په پردا د ډم چې کم فیشن الکانو ګوري سبا هغه فیشن الکانو جوړ کړی او پکې سخانه او کابل کې ګرځي آئنده نسل با ډمان وی ډمان 18 کروڑ روپے د ټي وي د سټیشن افتتاح شوی و په صدر کې صدر صاحب افتتاح تراغله مونږ پکې قران ویل مونږ پکې قران ویل مونږ قران جشن خیبر کې وایو دوی په نامه څه کې دي دا د ویجی ته میا نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال دیو ملازو نور جمال نامه وا چرته گیدڑ وشته الکان ورتل دا گیدڑ خو حرام دی ورسو کوئی چارام دی زده ملازو حلال دی لار ول میاں جی گیدڑ حلال کی مردار ول مردار کون کہندے کہ گیدڑ حلال وی جی نور جمال کہندے کہ گیدڑ حلال وی پھر ٹھہرو جد نور جمال نے کیا کہ میں کتاب ویکھاں کتاب راغستے دے وی سنو میاں جتھے میاں نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال عزیزانو زمری اورزه گیدڑ او میلو رو غخته چراشی رور ولی جوړو میټینګ ده میټینګ ده اغي چرال از مری ورته وي چې خبره دادا چې ښکار بکاو دین پس خو په اتفاق ښکار بکاو خو په اتفاق وکاو گیدڑو میلووی چې بادشاہ د زنګل چې مونږ سره اتفاق کوي مونږ نور د خدای څخه غواړو صاحب بل وځي چې غرته تلی دي یو خرواله ده یو وسای والده یو خرگوش والده چې ښکار راوړو زمری ورته وي چې زه خو بادشاہم د زنګل مشرم او میلو ته تقسیم کا هغه ورته الامر اوضح خبر اخلاص ده خبر صفا ده دا خرستا شو تم غټي دا خرم غټ دا ستاش او دا وسه زما عمر ده نو دا زما شو او دا گیدړم وړو کې ده او دا خرگوشم وړو کې ده نو دا د شو زمری چې یو سپېړه ورکه میلونه بوټي سترګي وېست اخو پرې ده چې د ځان په ویر اخته ده د گیدړ ته ته تقسیم وکا زرکو هغه چې خبر اخلاص ده دا خر به وسو خوري دا وسه به غرمیلا خوري او دا خرگوش په دې د مازیګر چایش زمری ورته شاباس داغه سي تقسیم خلق کوي او په ایمان وای چې دا تقسیم دې زده کړه کم ځای هغه ویجی استاد مې پکې نشته دا تقسیم مې د میلو د سترګو نه زده کړ ا میلو د خدای به وقوفو د ځاني سای پکې ویلا سترګې وته اوس کما ویلې چې یو پاوتی کبه پکې زمو خرم زما د سرم خطر وا او ما وی چې راشه د ارڅ د دک بابا چې د چا مرکز د چای
صوبه د چای الته تکم کو جای چې ته چې د چوار د چواریانو مشری بزوال. بیا زما متعلق یو خبره مشهوره ده د خره متعلق مشهوره شوی ده. داغه جواب ما اڅ شو زیړ والا مولا اواده جی اواده زه سره یو کیسټ ته هغه واوري. ما په کیسټ کې دا ویلي چې مولانا فضل الرحمن چې د مفتی محمود مرحوم زوی دی د تخر ویل یا بنظیر تخرا ویل دا شرافت ته نه دا تهذیب دی نه ټیک شو دا انسانیت ته نه کدا ټکه ثابت شو چې ما کړی ګیره به کلام او پخره به سورېږم. نعره تکبیر او کنی نو د پخې ډلې بچیا نور پراپګاندا لګی دي چې تا ما پورې داله کوي او تړلا. نو ما ته چاوي چې دا په خډمه څه ته وي مال په خډمه د ایرمنډې ډمې د لاهور چا د وړوکوالي نه خرابوي دا هغه د پخې ډمې زوی نور څه په لاس نه درتله. نو زما متعلق دي دا غلطه پراپګاندا وکړه. زه دومره کمینه او رزیلم چې د داسې خلقو متعلق به زه دومره ناشایسته الفاظ ویم. جګړې به کوم والله د مړی نه نیسم هر څه به کوم لیکن نازیبا الفاظ په جلسه کې ویل یا په تقریر کې ویل دا د انسانیت تقاضا نه ده. پاتې شو دا خبره چې مولیان ښځو پسې لاړ مولیان ښځو پسې لاړ. دا چې څوک وایي هغې ته ووایه چې د صدر ایوب په وخت کې تاسو فاطمه جناح ښځه نه وه. فاطمه جناح ښځه وه که نه د هغې اول سپورټ چا کړی نه 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 یو منټ صبر ولی قربان شو کړی ټیک شو اول سپورټ یې چا کړی دا تپوس ته وکړئ. دویمه ده چې فضل الرحمن ښځې سره ملاقات کړی په دې ملک کې چې ته اوسېږي تاسو په ایمان وئ په دې بنو کې بازار کې 2 لکه ښځې نه ګرځي. او زه د دوای په دکان ناست یم خو چې ګورم ښځه رانه نوځي چې ګورم ښځه رانه نوځي چې ګورم ښځه دا چل دی کړي او دا چل به کړي. په لاهور کې مې یو خبره کړې وه مال والله د دې ملک علاج ووټ او جمهوریت نه دی. د دې ملک علاج د ایران غوندې انقلاب دی. 12.5 کروڑه پاکستان دی چې 2 کروڑه پاکستان دی چې 2 کروڑه مې حلال کړي نه نو دا 2.5 کروڑه د سړي ځامن کیږي نه. ته پوه شې په خبره 2 کروڑه به حلالو. مولیان ښځو سره مرګري شو. عزیزانو تاسو په ایمان وایئ که جماعت اسلامی والا دا خبره کړي دینه دا تاسو که چې تاسو د مشر 2 غنټې په بند کمره کې بنظیر سره ملاقات کړي کنه ها کړي ده کنه وکیله 2 غنټې فضل الرحمن خدا سے ملاقات کولو چې کیمرامینان هم ورته ولاړو د په بند کمرې کې ور سره 2 غنټې ملاقات کړي کنه. دیکھو وګورئ کتار سکے خیر دے کتار سکے خیر دے نو زما ستا دا سنبای د ګډې د فلم پروت دی او زما د چیلې د هر وخت کاری لکه شرم وکړئ او په دې ګریوان کې وګورئ. بله دا چې ما پرون تا سره هم د مرګرتیا کوشش کړی تاسو ته ما ته مخامخ 3 شپې د چا په کور کې دا بات شوی او خبره چا نه منله
چا سره چې دوه ټانګې خلک نه هغه ما سره په کوټه سیستم باندې باز کوي. دوه ټانګې اصغر خان غوندې سړی کینی کوټه سیستم باندې باز کوي. دوه ټانګې خلک ور سره نه. خبره خو تاسو نه منه. نو عزیزانو کته معنا شل کاله مخکې ښځې سره ملګری وی خیر دی. کته ننم ښځې ته مور وی خیر دی. او کما ورته ښځې ته خور ویلې نو زه کافر شوم. دی خو وګورئ اگر چې زه د ښځو مزه ګوره سخت خلاف اول به دا بې نظیره مړه کوم یا دی په کور کې کینو سخت خلاف. خدا جواب ستاسو د دې پراپیګنډې کوم چې ته که یو ښځه بربنډه ګرځي او هغې ته مور وی نو خیر دی او که انما المؤمنون اخوتون باندې ما عمل وکړو نو زه پې کافر شوم. دی خو وګوره د مولا د ښځې لوی ملګری خو مولا دی را پیدا نه چې مولا ورته په غوږ کې بانګ وایي. مولا چې تا ته نه ویلي چې قبوله کړې دی د مولا صاحب که نه ته دې ښځې ته نږدې کېدی شي وایي لکه چې مولا نه ویلې ور نږدې به شي. بیا دغه مولا دی چې حلالۍ یې درته مولا په غوږ کې بانګ ورته مولا وایي جنازه یې درته مولا کوي. 200 قسمه طلاقونه دي د هغې علاج درته مولا ښیي چې غلط شوې خطا شوې د خولې نه دې څه ووته. اصلي دوست خو د مولا دی د ښځې. ته خو یې ارامتوب دپاره ملګری هیڅ بې غیرت راشه پرون وګورئ د هندوستان یو ډم راغلی دی دلیپ کمار نامه ده د وزیر اعظم او د گورنر په جګړه ده. یو وایي زه په ځان سوروم بل وایي زه سوروم. یو وایي زه سوروم بل وایي زه سوروم. بې حیا قومه بې غیرتو. زه خدای دې ستاسو بیړه غرقه کي چې تاسو دپاره څوک الیکشنې کوي تاسو دپاره څوک حکومت دې خلقو له جلسې کې دې خلقو دا خو د ګډې رونه دي خو چې څوک ورته شین بوټی وخی هغې پسې بین بین نارې وي که دې قوم ته دم راغلی دی په سرکاري اعزاز ګرځۍ لګیا دی. نن د ضیاءالحق روټۍ ده په پنډۍ کې هغه ډم ته او د ټول پاکستان ډمې او ډمانې ورته راغوښتي. نن یې روټۍ ده. بله شپه په ګورنمنټ هاوس کې روټۍ وه د دلیپ کمار. نو سړو کې ناست دی او څومره معززین چې تللي دي نو هغې ښځې ځان سره بوتلي دي. ځکه نن سبا خو لوی معززتوب دا دی چې ښځه به ځان سره بوځې. ته به رستی او ښځه به دې مخکې تا نه به دې ښځه مخکې ستا دوست ته لاس ورکړي. دا زمونږ د زمانې معززین دي. نو تقاضا وکړه ښځو چې دا دلیپ کمار لږ دننه راولېږئ چې مونږ یې هم غاړې باسي. ما په پېښور کې ویلي چې واورئ که د چا فوټو مې دلیپ کمار سره ولیدو زما دې په خدای قسمي کم پرېږدم چې درنه مې پرتګونه نه وي ویستي. ستا په پاکستان کې شرافت او معزز هغه خلقو ته ویلی شي چې د چا ښځې او لوڼې بربنډې ګرځي. څوک د خپلې ښځې نه نه خبر څوک د خپلې لور نه نه خبر څوک د خپل زوی نه نه خبر. دا ستا د ملک معزز خلق دا تاسو مونږه ګیرو والا پرتوګ اغوستو والا دا کمینه چې په خپلو کې کینی مونږ ته رزیلان وایي.
د پاکستان لوی کمینا او لوی رزیل هغه لوی سرمایه‌دار دی. د دروغ مزه لنډ یو سړی وغټ نو سرمن باندې به دا برې ته داسې غوړې کړې چرو بو ته اجره کې بدن بټیاران دا ناس الکه سدي خړلې خان ساګ مې خړلې تاسو خړلې خان غټه غوخه تاسو خړلې جی دال مې خړلې دته به خان تاسو خړلې روندې او ګورم دوی دسه کوي کوم خیال کړی دسه دی هغه بریتو علاقه کې چرته کشمیر فتح کړی پروسه ورمنډه کړی کینه خدای دې خوار نه کا او د ناقې په سړک تازان نه ډبنګې جوړ کړي دي یا د ناقې او دغه په کلی کې ځان نه ډبنګې جوړ کړي دي څوک درته سویل نشي دادا چل مکه وا پارام کینا دادا چل ایو سړیو خزو تراغه خزو تویل خزو کشمیر لازم خزو ورتل ممال ته خو جنگ دی لازم پاتې کېږم نه ول مزو عزما او دا اندوان بداسي تاسو او داسي چې ټول کې مک خزو زنو الله دې ملش چې کشمیر ته تله او د غرب په خوا کې ولاړ دی او د توپ غړمبار دی نو چې غړم شي کله د یو کانی لاندې سر نه باسي کړه بل غړب ته پدې کې وی کته چې یو خر ولاړ دی او واخه خوري نو دی و چې یا الله دا خر څنګه بیغم ولاړ دی واخه خوري او زما اړوس کاش کی خدای چې زه خدا خر وې لګ بیغم خو بوي پدې کې چې یو سات تیر شو په اخرم بم راو غردې چې غړم شو خر والی زولو چې وی کته وی یا الله شکر دې چې خر نه ما نو تاسو د خزو پهلوانان یې او د خزو ترزن یې د کلی کوڅه کې ځان نه د پړانګ جوړ کړي دي تاسو ته ناغه سړی برته دادا چل کولو او چې ګورئ نو پولا زرد فرنیان ماکوتیان خلکو به چې برته توکته نو رښتیا به برته غوړي وي اجره کې ناس ته او دا غریبان ته غیر چاپیر ناس تینو زوی په منډه منډه راغې وی چې بابا وی تا به چې په برته غوړولې سرمن خو پښو یوړه دی ورته وی چپ شپ یاره دی غرکشه وی والله کټو کې کوم مور مې راته ویل چاله سرمن پښو تختول نو کران ورته وی چې خان برته بده په سرمنې غوړولې مونږ ته بده وی چې پولاونه مې خور دیکھو گورئ د بیروپیت راز علی الدوام نه پاتې دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور خار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي دا سوال ټکیږي چې د ملک قانون قرآن او حدیث چې د ملک قانون قرآن نو سلویخ کاله د پاکستان حکومتونو چې اسلام کوم په شرمونو شرمولو الله دې امان را کی دومره په 200 کاله حکومت کې پیرنګیانو نو شرمول لکه دې د پیرنګي پر کټیانو چې شرمول اریو چر اوس موجوده حکومت وګوره اسلام 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 ډلم لګیا دي اسلام اسلام پته نه چې اسلام دې چې دې پته نه لګي آیو بادشاہ کور کې د دوبي خزراله جړل چې جړلې بادشاہ خزه ورته ویل چې ولې جاړي وی لنډه مړ دې د بادشاہ خزم په جړا بادشاہ کور تراغه خزه ولی جاری وی لنډه مړ دې بادشاہ په جړا اوس پختل نه کې لنډه څه بادشاہ بار راغه دربار تا چې بادشاہ په جړاو لکه زمونږ صوبه سرحد کې گورنر صاحب جاری نو دا وزیران خو ور سره مخم وي او یاله د پارلیمنت دغه څه شه ده
میټینګ دی د پارلیمنت. تاسو د خپل پارلیمنت کتلې ده؟ پارلیمنت دی. پارلیمنت بادشاہ دربار تراغه په جړانه وزیران جرنیلان د صاحب ولې جاي وی چې لنډه مړ او وی په جړانه کابینه را له صاحب ولې جاي وی لنډه مړ دی او وی په جړانه یو په کې تاسو کو چې دا لنډه دیسو خبر نه یو بادشاہ جړل چې لنډه مړ دی نو مونږ په جړا شو. بادشاہ نے تاسو صاحب لنډه سوکو وی چې نیم خبر خو خزه نه جړل چې لنډه مرده زم په جام شو. بادشاہ کو تراوی خزه ته چې خزه دا لنډه سوکو ټول بادشاہي په جړا وی خبره نیم د دوبي خزه جړل چې لنډه مرده نو زم په جړا شو چې د دوبي خزه راوخته بیختی وزره لنډه سوک ده ټول سلطنت جاری وی لنډه زما د میړې او خرو امر ده صاحب آگا چل پتہ نہ لگ اسلام 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 ڈر لگی آدھی کہ دادے را روان دے کہ دادے را بشی کہ دادے را اسلام دری خبری ٹول دروغ و ایمان پیدا کئی کدے سملے منبر در تراغے او در تیوے کہ اسلام دے اور بشی نو که ایمان ځان کې لړۍ د دغه ګریوال نه ونی سي او په دغه خله یو سو کوي چې دا خله ولا د وینو ډکه که وزیر درته راغی او درته وزیر لا خو تاسو ټول ټوکرای کی او زمونږ وزیران امریکای ته تیری دلته د استقبال تیاری کی تب وګوره دا به ضمیر قوم دا به لکای چي دي دا به زرګونو خلک روان چاله امریکای نه رااله امریکا څخه کعبه ده امریکای غوندې رزیل ملک به په مقدس مکه باندې دی. دا خو مونږه داسې شی فرض کړی دی د خدای دین ټوکې لوب مسخره د خپل طبیعت دین. ایو پیرو یو کلی ته تلو اکلی کې سګوري چې ته پرم په 2 پیسې سیر دي او زعفران او سوچا غوړیم په 2 پیسې سیر. اوہو یلکه دا خو شعر ناپرسان دی. سوچا غوړیم په 2 پیسې سیر ټیپرم په 2 پیسې سیر گازرم په 2 پیروي مرید ته چې بچیا تخت دا شعر ناپرسان دی او الله کپ کې گیر شو تپوس کولو والا مسوک نه مرید ډېر مانداو هغه چې حضرت لګ بیسار شي ډېر مانده مو دا سوچا غوړی ډېر ارزان دي چې لغوندي او خرمه چې خشم هغه سوچا غوړه خو به خوري خو سټ بدی ګسیم خوري وې جنا صاحب لګي سار شه ډېر خدای چې سار شوه ده نو شیخ صاحب شورو په کړی دا او چې میاش 2 تیرې دې شیخ ندا سے کټه جوړ شه چې بیا به پملا کټ راته بادشاہ اوس حکم کړی په یو سړی باندې چې دا پانسی کوي هغه سړی مانداو په غاړه کې هغه کړای نه ټینګي دا بادشاہ ته راپورټ وشو چې دا سړی خو مانده دی او په دې مړی کې کړای نه ټینګي بوټه تی بیا روزي بادشاہ وی چې بای دا څه ضروری نه چې هم دې پانسی کوي چې د مړی کې کړای ناراضي غټه مړی ولا وګورئ خو یو سړی مړ کوي اور څوک چی ګرځي اوس سپایان ګرځي غټ سړی لټي چې وې کته د پیر سے مرید باندې او وې والله د مړای ولا فټتا راوی دیو شیخ ولا لکه ورور کړای د بل چا په مړای کې نه فټ کیږي وینو ما سکړی دی بیړم غر کاشا وې سدي کړی نه دی الته کړای په بل چا کې ناراضي کړی دی اس نه دی او کړای پتا فټ کی پیر لراغه چې غرق شو ما سکړی دی چې وای کړای په بل چا نه فټ وې ما چې درته وی چې 2 پیسې سیر سوچا وړي خو خوري او 60 بدی ګوسی هم خوري
وی پیرا خدای ته ګوره اوس چل کاوه. نو پیران خو ډېر هوښیار مې کړه، ډېر هوښیار. زه رښتیا ته هم ډېر خپه یم چې ما ځان مولا کړی دی، ډېر خپه. چغې دي او سوري دي او بدې ورځې دي او صاحبه جګړې دي او جیلخانې دي او په لوی غم اخته. که ځان مې پیر کړی وی داسې مذهب یې کولی لوی خوند به. اوس خو صاحبه په قهر اخته د ټریفک د سپای غوندې که ښځه را روانه چې ما که جنۍ را روانه ما کالکان را رواني ما درې لارې بلاک کای درې والا درته کنځلې کوي. دوست تو خایا چې دوست بدی سو پیر له کا خزه ورغله په سر ولا لاس را کاږي الله دې نورم خکا کجینه ورننه واتم پسینه مینا ورته الله دې نورم خکا. اجي آسان شی ده، مال ده، پیسې دي، خوراکونه دي سبا ها کو ده، مولا توب ګران کار. نو پیران ډیر خياري هغه ورته اوس می خلاصوا و بداس چلله چې سباله د دې 500 دا کړای دا پیری ورته وی چې تا نه مخکې به په زور منډه کم او بیا ته په معنا مخکې ور منډه کوا زب ته تب سره اون خلو بادشاہ به یو تپوسو کی او زب یو خبرو کوم استادان بخلاش چې سار شو بادشاہ راغی چې سړی پانسی کی دې پیر په دې کړای ور منډه کړي مرید په ور منډه کړي دواړه په پرزون دی یو وزب په ورزم بل وزب بادشاہ دا چل څه ده پیر ورته صاحب په باطن کې مې ولید چې په دې کړای کې جنت ده چې د چا غاړه تپره وطنیغ به جنت تزي زدي مرید ته ویم چې زه جنت تزم او دی وی چې نازم دا جګړه د زما او د بادشاہ ورته وی چې تاسو دواړه په آرام کې نه جنت ته زولې نظم زولې نظم کړای بادشاہ په خپل غاړه کې چولې ده او د خپل خلې له اډر ورکړي راکاږي او جګړه شوه دی سټیالتا پیروي مرید ته چې تخته بیره د غر کا شزان د اخلاص شو او ما ته وګورئ په دې زمانہ کې بدا بدبخت قوم د 500 کړای ځان ته پخپل اچي پخپل شهرنا پرسان دے اس پتہ پکې نه لګي اسلام 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 15 کال وشو اسلام اسلام په ټي ټي کې دمانم لګیا دي اسلام اسلام دې په یو بل خبره ووري تاسو دا شپانرونه یو شپون مړ کېده زامن ورته بسم الله الرحمن الرحیم هغه ډر ازامن ورته اشهد ان لا اله الا الله هغه ډر وته د اخر مخته پتن درول دا کور ته چا آباد شو بیګاله بچراغان د چا په کور کې وخر مخیا کور دې وران شنو په قرض دې کارتوس هغه ستو ډر تاسو بنی آدم یې یعنی تاسو پختو دار راځي چا سره کې می تقریر کول مال تاسو کې نه چې منګه پختانه منګه پختانه منګه مالغه وخت کې منګه پختانه چې زمون خزه د شپې په یو بجه د سنیمانه یوازې را رواني منګه پختانه لورم چا کرش پکړی به سار چرته تلې وی بیګا سیلای کرے مشپا ها سیلای کرے مشپا کا سویلی کرے مشپا یعنی مونږه پختانه کینه کین شرمېدلو کې پختانه پختون خدای دې دسه سکونه شرمې لکه نن چې مونږ شرمېږي
منشه نو ستا ډز به د سړیتوب په ځای کې ونه ګوري. راشه کنه که د ډزو شوق دی دی د تورخم نه دی. یو سړی هغه ښځه ډېره ظالمه وه او بد کرداره وه. نو هغه به یو زیارت لتله، اول ته به دا دعا کوله چې خدای زما دا خاوند په دواړو سترګو ړوند کړه، په ټپو ړوند کړه. ولې چې زه څه کوم چې دی نه ویني. ښځې وی چې زما دا میړه ړوند کړه. زیارت ته وی بابا زما دا میړه ړوند کړه. نو چې زه څه کوم چې دی نه ویني. خاوند به ته تاسو کولو چې ښځې ته چرته ځې چې دغه زیارت لازمه او دعا کومه چې خدای زما میړه لا ډېر مال دولت ورکې او ډېر داسې کې او داسې کې. یو ورځ دا خاوند ورپسې پټ پټ تللی دی او د زیارت د پاسه چې کوم غلاف وړېدلی دی که نه دی د هغه غلاف لاندې هغه قبر سره ملاس دی چې دا ښځه ورغلې ده وی زیارته بابا هغه ورته ځکه لاندې خاوند پروت و که نه ویل نن خو دې اواز هم راکو ویل زما دا خاوند په ټپو ړوند کا په دواړو سترګو. ورته وی چې کور کې دې زیړه غوا شته؟ وی چاو شته. وی هغه حلاله کا او 3 ورځې د هغې غوښه په میړه وخوروه نو په دواړو سترګو به ړوند شي. دا واپس کور ته راغلی ده چې 6 ساعت پسې ورپسې خاوند هم راغلی دی. ښځې څنګه چل دی؟ ویل سړیه دا چاړه واله دا غوا زره لاله کړه. ویل ولې؟ وی نن خو هغه زیارت را سره خبرې مو کړې. اوس ښځې ته دا څه پته ده چې زیارت سره هم دی پروت و. تاسو پوه شوئ؟ غوږ کې دی غوږ. دا هغې ته څه پته ده؟ زما په خپل خیال چې د خاندانه زیات دی خبرې ته سوچو کې بیا به پې پوهېږئ نه. غوږ کې دی. حلاله که غوا حلاله کړه. چې حلاله یې کړه نو یو ړومبۍ ورځ باندې چې په خاوند غوښه وخوړه وی ښځې زما د سترګو ته خو څه تیاره کېږي. چپ غوږ کې. په 2مه ورځ چې غوښه وخوړه وی ښځې دا تیاره خو زیاته شوه. وی بس دا خو د غوښې در باندې اثر وکړو امید دی چې خدای به مونږه ښه کړي. چې په 3مه ورځ پې غوښه وخوړه سړي په سترګو لاس کېښو وی ښځې هېڅ راته نه ښکاري. وی چې ښه بس ړوند شو. خدای دې دا زیارت وی دا د څه چل کو؟ وی چې بس ړوند شو به د نور کاره خو ووتمه خو ښځې بس داسې به وکړمه چې د دروازه کې به ناست یم او چرګان مرګان به شړم. په دې کې څوک سړی راغلی دی کور ته. دی ورته ویل چې راځه سړی په ټپ ړوند دی. چې کش کش دې سړي اورېدلي دي کوتک یې ورته راپرېښی دی چې په دا ځای سړی والی دی په ټکي مړ دی. ښځې ورته ویل دا دې څه وکړه بیړه دې غرکشه دا خو دی کولنګي چرګ مړ. چرګانې ډېرو په کور چې 6 ساعت تېر شوی دی 2یم سړی راغلی بیا دې سړي په کوتک والی وی دا دې څه وکړه ظالمه دا خو دی هغه انګرېزی چرګ مړ. مړه ها چې په دې کې 4 برابر چې 4 برابر کړه خاوند ورته سترګې پرانیستې دي او ښځې ته وایي چې زه خو جګ جوړې ما تا دې دپاره زیارت ته تلې او دواګانې دې کولې چې خدای زما میړه ړوند کړي چې ستا څه خوښوي چې هغه کوي.
زه اوس د هر څه خاوند ستا سر خوري خو دا مړی اوس لرې که چې پیوم نه نیسي څوک. سړی راغوښتی دی په 100 روپۍ چې دا مړی یو څه دا یو او سیند کې وغورځوه. چې هغه یې وړی سیند کې غورځولی چې راغلی چې 100 روپۍ راکړه مړی مې یوړ ویل هغه خو بیا راغی هغه مړی دا دی پروت دی بلې ورته دروازې ته کړی چې هغه یې اوچت کړی وړی دی چې بیا راغلی وی هغه خو بیا راغی ظالمه بلې ور 4 وړی چې پې لیږلي دي اخیری چې لګلې دی هلکه چې دا ځل در نه را نشي ګوره سمې غورځوه سیند ته چې د سیند په غاړه دا مړی غورځولی دی چې ګوري یو سړی ناست دی د سیند په غاړه جامې وینځي وایي ویل ته بیا لا راوتی جامې وینځې هغه یې مړ کړی چې داسې په غاړه روان دی یو ماهیګیر روان دی میان نیسي وایي وی الله اوس میان هم نسی آیم مړ کړی. بل یو غوتمارو په دریاب کې میانو پسې غوتې والی په هغې ور ټوپ کړی ویلا سر دې مړه اوچت کو آیم مړ کړی دی. بیا راغی سړي ته ووی چې روره اوس مې سمه صفایا وکړه جامې وینځلې مړی را په غاړې ته راوتی بیا مې ور وغورځولو مړ مې کو بیا یې مایګیر په شکل کې راوتی بیا مې مړ کو بیا یې د غوتمار په شکل کې بیا سر نیغ نیغ کولو دې خوا راتلو بیا مې مړ کړو. سړي وله 100 روپۍ ورکړه. ما ته وګورئ که لږ مقل لرئ او سوچ لرئ نو دینه به اندازو لګوئ چې په مونږ هغه د ښځې کار شوی دی او د هغه سړي کار شوی دی. خدای میړه مې په ټپ وړونکي او میړه یې سره ورسره فراډ وکړو او جوړې سترګې ړندې کړې هر څه یې لیده ویل زه څه وینم نه تاسو باندې هغه چل. یو سړی په خر به سره چلوله پټوله نو ملغلره بیا مونته چې ملغلره بیا مونته نو ولکې وینځله ناتې اولې ته وغورځېده لاړه اوبو یوړه. دی اوس سرسام شو او وی چې پاکې نه پلیته خوا پاکې نه پلیته خوا که زه خبر وی چې دا بوبران وړي ما باډو وینځلی نه وی. کور ته راغی مور بچیا څه چل دی وی مور پاکې نه پلیته خوا پاکې نه پلیته. مور والا ډاکټر راوسته چې دی هلک باندې څه چل دی. ډاکټر والا علاج ملاج سوکو دا خبره تی نه هیره کړه چې هیره کړه مور والا پیسې ورکول څوکیږي 100 روپۍ هغه دا 50 والا 50 به بیا درک ویل زه 100 به بیا پورا راکې. چې ډاکټر زه تلاړو نو ده مور دې زوی ته وای چې بچی دا په تاسو چلو ویل ولی وی تا چې وی چې پاکې نه پلیته خوا بیا ور یاد شو چې بیا ور یاد شو الګ بیا چغې کړې چې پاکې نه پلیته خوا پاکې نه پلیته. مورم سرسام شو ول تپوس نه تپوس خو تپوس نه تپوس خو. ډاکټر پسې سړی راغی چې راشه مریضان خو د یو نه دوه شو. ډاکټر چې راغی چې وی کته چې دا خو د یو علاج مې کوله مورم الټه پکې مې هغه زما 50 روپۍ را کورې عام لاړې. ډاکټر چې دوی ته وکتو عام سرسام شو ویل 150 خې 150 خې. که زه پوهېږم چې دا 50 بمزینو دا خو به مې اغستی نو قسم په خدای دی چې یو د بل نه بدتر دی. یو د بل چې یو ځي او بل راځي ا د کپن او د موګي والا کیسه ده. مونږ دا تیر ارمان کو چا خو کالی کپنی وستو دا د زن طلاق بچي خو پکې په داسې قهر په دې ملک اخته په داسې عذاب اخته. ای مولا رب
سبق ویل استاد ورته لګي سار شه عقل زده کا ویل څه عقل زده کوم ټول کتابونه مې وې مولا شو ویل خزا په یو جمعات ورغله ده په جمعات کې د پیر غوا په جمعات کې تړلې و د پیر غوا و په جمعات د په منبر ناشته ویل دا کافر پیر دا مشرک الله دې د پیر دا مریدانو نه ساته او یادا دا کوته کې چې ګرځي اډنج کوپیان اغیرانی ولې مرګ له والے د خلای پټوله ماته کړ دی واپس لاړو استاد ته وای چې دادی کتابونه او دادی مولاتوب زما توبه ده ویل ولی ویل حق مې ویلې او مریکم حق مې وې به کور دی وران شم چې تاسو ویلو چې لګي سار شه چې لګا قلم زده کینو بیا به حق خویلې شي لګي سار شه اوس کینا یو کال د علم سره ټریننګ ورکړي سکال پس په مغه کلی بیا راغی او پیر دی او غوای تړلې ده د په منبر کې ناستو ولرونو خبره واورئ د دې پیر د دې ګیره په وختو کې دا سه اثر دی چې چا سره یو وخت وی ټول مربن مړ کیږي امریدان راغ پیر ته وای چې بسم الله وخترک وختو باسی ورنو ګیره بهم زما غوندې رنگای و مړ اختخلاص شو مریدان ډیر پاتې دي چې ډیر پاتې دي ولاله اختخلاص شو داسو غته په جوړ کړه ته په داسې ورټوپ پاسو په داسې ها خو چې مریدان ته پاتې دي پیر چنګ خپلنی ولې و مړو مولام دو خپل او دو پردای کې استاد لورغه و داسې چلو شو ول ما چې درته چا عقل زده کا تم بچوي د پیرم بیړه تبا شو او ځان دې محفوظ شو نمای مناسب لک عقل زده کا لک سوچ کا فتوی چې ورکه سلغوند ځان کې اهلیتم پیدا کا پل شانتم ګورا وختم ګورا چې دا دې سړی خو مونږ ټول عمر سلويخ کاله د خلکو دوکه کړی نه یو د مولیان وای په ایمان کړی دي کنه مولانا شبیر احمد عثماني زړه پړک نه او چا د دې مسلم لیکو د لاسه چا دې کنه او چا له چا د ویل شری نظام وای په چې ملک راغی اقتدار سنبال شو ویل کینه پاره مناسب چرته کور کمانه د موان استاد دې خبرو سره چکار دي زمون په علاقه کې یو میر دې زور ته تار پیټوم میر مونږه دغه ته وای دا کمیټې چیرمن نه تار پیټو یو مولا باندې منډه ترلې ځاله په منبر کا خو چامبر وای بیٹھ یار مسیتی کدھر دم بم پا ککڑیاں مکڑیاں کو تیرا ان کے کام میں کیا جی تھے تو کیا نیغ ہونے هغه ته دسه نو دوی مون سلوخ کاله استعمال کړی او ان شاء الله د جمعیت العلماء اسلام قوت او زور با ته وګوره چې په دې سرمایدارو با ما درته میچنه او نه ګرځولې نو دا ګیره به بیا ما په دروغه ساتي هغه ورځ په خبر کې پولیس افسرانو یو دوه سپایان په حوالات کې چوي مالک اولی ویجی دوی چانه 10 روپے رشوت اغسته مال خاوله مال خپکیږي خو بنه کوي او ټکي درته وکړو هغه افسر ته وی ول نجی ولی به خپکیږي ما هغه 10 روپے اغسته وی حوالات تلاړو او تا کر چې پروند کینوانو لس کریټ راغلیو تب کم جهنم تزي پدې مې پي دا ستا مور پسې خیرات کړو کستا خزه پسې خیرات کړو سپای 10 روپے واغسته کافر شو جیل تلاړو ٹھیک ده جی تا مال 10,000 او 15,000 روپے جمعات لراوړي دا په کومه خوشالۍ کې دي نو دا مغه خبره ده چې نظرانه نہیں سود ہے پیران حرم کا دیل چې ورشي رشوت شي مال چې راشي شکرانه شي پیر له چې ورشي نظرانه شي پیر له چې ورکه نظرانه شي هغه ورځ راته چاوي دلته یو پیر دی تبلیغ والا او خلاف دی پیر دی
دا تبلیغی جماعت والا پیژنئ وې د دوی خلاف ته مال د دوی د خلاف وجه بل هیڅ نشي کېږي خو تبلیغ والا دین مفت خی قرآن مفت خی حدیث مفت خی کلمه مفت خی منځونه مفت خی او پیرانې په پیسو خی تبلیغ والا دعاګانې خلقو ته مفت کوي او دله چې لاس ورکړي چې قربان دی شمع داونه به مې نه وبوسې اما سره رامداس کې یو پیر ناست دا افریدي چې دي د خدای قمقل زه خپله افریدی یم د خدای قمقل یو دا بارډر والا ډېر قمقل دي دا تاسو سره قلا کې چې دا د خدای قمقل دي دوی چې تنخوا والی نو راشي پالګر ته کینی چې لاس مې وګوره او ډېر زر به اولدار شي ډېر زر آپ 15 پاوه نور کی دي چې جمعداري پکې څنګه اوه ورپسې لشل ورته کې جمعدار آپ 15 پاوه نور کی چې صوبیدار بکلش بیا په بس ورپسې جوخت صوبیدار مړه تنخال تخلاص کی صوبیدار میجر شي دا د شیخ چلی تصور دی شیخ چلی او سړیو چا سره په اتانه باندې کټوای د مستو په سر کړي وا په کرای ور سره وړه نو په لار روان دی دا شیخ چلی چې په دې اتانه به کوم څه په دې بچرګ عالم اچرګ به اگای واچي بیا به په بچو کې نوم ها خرصول را خرصول چیلای بوالم ا چیلای به بچی خرصول را خرصول غوا بوالم د غوا بچی پای خرصول را خرصول میخه بوالم میخه پای خرصول را خرصول لسته میخه بشي زب ګجر شم بیا به خزا وکم چې خزا وکم مجرا کې بناستم غټ ګجر به زوی به می شوی یا براشه وای چې بابا زبم چې ها پچا کټوایل تلراکا سړی ورته وی بیړه دې غر کشه دا مستو کټوای دې ماته کا هغه ورته بیړه ستا غر کشه د ما ټول کور وران شو مونږه هغه د شیخ چلی تصور دی دلته یو ساينسدانو هغه زما عقل دا نه مني چې دومره غوندې کانه راو غورځيږي او اتی کی سورې وکي دا زمونږ د ساينس ماستران چې دي دوی په دې لار چیزونو داسې بکیږي دا د کالج الکان غریبان دا مړه په پاکستان کې ملا تعلیم شته ویا به مې لیوانه شو په ترجمه باټینګ غړوای پاکستان نه خود تعلیم جنازه وته ده پاکستان کې ساينس کم زیاده ساينس خو په روس کې ده ساينس خو په چین کې ده ساينس خو په امریکا کې ده ساينس خو په برتانیا کې ده چې مریخ او نور اوس پوګمای سره خبرې کوي لګیا دي تاکي ساينس دې چې تر اوسه دی یو پیچکس قدر جوړ کړي د پردي ملک نه سپیر پارت چې ده امپورټ کې او دلته په ډیبره ته ټیټ کې سامان بار نه راغله تمام قابله هغه اوسپنه مسپنه ار څه چیسز وغیرہ دوی په ډیبری ټیټ کې یہ پاکستان کا بنا ہوا ہے پاکستان کا بنا ہوا انجن ہے ابھی تک کسی موٹر اور لاری اور جیپ کا کوئی انجن آج تک پاکستان نے بنایا ہے اگر بنایا ہے تو ہندوستان نے بنایا ہے بحری بیڑا خپل چلیږي مونږ سره یو ځای آزاد دي چین مونږ نه رستو آزاد دي روس او امریکا تیریږي هندو مونږ سره آزاد دي بحری بیڑے او جنگی جهازونه جوړی لګیا دي مونږه صاحب الہ مونږ سره جنگی توپه خوشتا کنه جنگی توپه خوشتا کنه دا ټینکونه به وړاندې کو کنه چې جنگ راغی که خیر
کو کین کیږي چې دا چې زما عقل کې ناراضي، دا زما سمجھ کې ناراضي، یا زمونږ په پاکستان کې اوس زه کمیونست لسم دولسم به ویلې ټیزن پاس به و زه جی کمیونست زه جی سوشلیست نو یا کنه زه هم ته سوشلیست یا کمیونست زه هم ته خري بس خلاص خبره اوس ته خري نو زه خر سره خبرو کول والا مولا نه که انسان نو انسان ځان ته کمیونست یا سوشلیست په اسلام کې نه وي. ٹھیک ده وکه ده چې روس نظریه هغه د خدای د وجود قائل نه دي، دا کائنات دا په خپل جوړ دي. د روس په دنیا کې یو چت او لوی طاقت ته صدر او برزنیف، دا برزنیف چې پرون مردارې ده دا چارونی و مړی که چا مړک روس ولې را خلاص نه کو خپل صدر چې مردارې ده دی خو خدای منی نه، نو چې خدای نه منی دا برزنیف مړ چا کو نو سینسدان کو کینکیږي کالج کې ګرځي د ونه یو کتا الکانو ته یو درېږي دا وګورئ د دی ونه ته وګورئ څومره غټه ده او میوه ته وګورئ وړه وړه ده، د پیټه کدو ونه ته وګورئ وړه ده میوه غټه ده. عقل دا وایي چې پیټه کدو دیونه کې پکارو دا میوه د پیټه کدو ونه کې پکارو. دیکھو وګوره عقل داو یو تک شینامه په دا سر راو غورځي چې ټاک کې ناستو چې یا الله توبه یا الله توبه الکان ورته استاد والے وې خدای چې څکړي خې کړي کدا د دې شینام په ځای اوس پیټه کدو دلته زوړند و را غورځیدل. دا زمونږ د ملک ساينسدانان دي. دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. دا تصور ممکن راغلی کورته او زیارت ته او ختم دی او 2 سپاری دي او دا سپاری در پسې چې څوک وي دومره کم عقل دي چې په 1 روپۍ تامړي پسې 2 سپاری وي 1 روپۍ ورکه یا 2 روپۍ طالبان راولي ورکول سلسل شي او ورکه 2 روپۍ دا الټا خدای سره نور ټګي کې پری خود پریخي درته لکونه دي د لکونو جایګیر او جیداد او نقد درته پریخوي او مولا په 2 روپۍ ټرکیاله یعنی خدای له دوکا ورکه چې خدای دا 2 روپۍ دي د پلار می پیو بخا خدای وی خدا ستاسو هغه د پریدورونه یا پریدو منګي کې غنم اچولي د غنمو زکات او لاندې ته 15 روپۍ خوي اپریده زمه ما سينه چې اپریدي په خپش ز خپل دریواله اپریده ما او دا سينه چې اپریدو باندې جوړه جنډا ولاړه ده هرچا کې خاو خراب شته نه مثال نه کوټیان ټول خراب دي نو کا اپریدي لک خراب دي وکه دی لاندې اوس 15 روپۍ غوي او پاسه په غنمه چوری دی مولا لراغه چې مولا لراغه چې ملا صاحب چې زکات ته اخلاص مال دا قبول کا غنمو مولا ول چې ډېر خدا قبول کړی نه خو چې دا سه پیزاره پورې لاړو بیا را پښې چې ملا صاحب چې ته ملا یې تیار ټیکاله خوري و دا 1 روپۍ واخلا دا غنم بیا مال راکه چې خپل کې واچم چې برکات پکې شي مولا له خیال کو چې بلا په چې است غنم څکه دا نقد روپۍ والا غنم ته یوړ چې کور ته لاړو خزي ورته دا خو دې بیا راوړ چې واخلا خزه خدای په قران چې خدای مې وټاګو ملا مې وټاګو خدای لمم دوکا ورکړو ملا لمم دوکا ورکړه وای چې څنګه وای چې 15 روپۍ را باندې د پیسو زکات و دا غنم را باندې د غنمو زکات و خدای ویل دي چې قبض پکې شرط ده نو غنم ولاندې 15 روپۍ چې غنم ملا قبض کړو 15 روپۍ پکې قبض شوی نو چې قبض راغی غاړه مې خلاص شوه اوس چې ما په خپل چالو کې مولانا پر روپۍ واخستنو دې کې د اخلاص څه کار ده تاسو پوه شئ تاسو هغه یې
چې پریخي درته جایګیرونه جیدادونه پیسې او بیا 2 روپۍ باندې 2 سپارې طالب لور کې په دې خدای له دوکا ورکې چې ګینه پیسې مې ورکې دا سړی قسم په خدای دې کې په دې خدای وبر دا پیغمبري منبر دی او زما د خلینه پکې هغه ګندوزي چې څوک حکم څه په کنزلو ستړی شوم په بدو ویلو ستړی شوم حکم څه پاری پور جیل کې ومه په 73 کې نو دې اختر راغی وړو کې اختر دې قیدیانو پسې کورنا چا پسې وریجې رااله چا پسې سراله چا پسې چراله مونږ کې یو مرګره هغه پسې چرګان رااله الګ غوړو چې چرګان رااله نو سحر زداغي بارک تا ورلما چې ورلما نو یو چرګوس بانګ ته ځان جوړای بانګ دا خو چې داسې आवाज غوندې आवाज تیوزي او رستونه باد نو ما هغه مرګرو ته وی چې هلکه دا چرګ خو ناجوړه دی حلالي کوي هغې اوس خاندي چې خاندي نو ما ته مال ولې غلطه خبره مې وکړه چې ناجوړه دی حلالي کوي ویل ناجوړه نه دی مونږ سره یو سړی و چې ډېر ټوکي و د دې 400 و ډېر ټوکي و ا دې چرګ چېرته د شپې بانګونه وي نو هغه یې خوب ته نه پرېښود نو هغه تیلو بوتل راغستی دی او دې چرګ له یې رستو دا د لوی او دسمات یې ځای غوړ کړی دی نو چرګ به چې زور اذان له کولو نو رستو به تې باد وته اوس به ځان ته خیال کوئ چې هغه د چرګونو نه وي که نه وي ما ته وی چې دته بیګا فلانی خان دا چل کړی دی مال خان په خندا میزان مړ کو بس تیروت ا سړی ما پسې بارک ته راغی چې راغی ما ته مولانا ماله ویلې دا ستا مرګری نه دی دا مولا نو مونږ 4 مولیانو په جیل کې او 400 را سره نور قیدیان نو مونږه تقسیم کړو چې یو بازان کوي یو به اقامت کوي یو به امامت کوي د جمعې مونږ ما ته حواله کړو چې جمعې مونږ به تور ویل مونږ مازیګر کې د چمن تروزو اسې سیل کو پام غلطو چې ګورو دا مولا به په بانګونو شروع شي د سره مې چا د چرګ کار نه کړی پرېږدم نه دی مولا سره ما سړی توپ زده کړه ویل والله کې پرېږده یا ورته وایه چې مونږ ناست یو نو بانګ مه وایه اوس بانګ به څنګه نه وایي هلکه د مانځه ټایم چې راشي نو بانګ به نه وایي ماښام ټایم دی او مازدیګر کې مونږ ټول ناست یو په دې کې چې دا امام صاحب داسې ودرېدو چې غوږونو ته یې ګوتې کړې دې سړي څادر لاندې پټ د تیلو بوتل راوړی او دته یې مخامخ ودرول چې وی درول هغه چې داسې بوتل ته وکته اذان یې په ځای پرېښو منډه یې کړه چې منډه یې کړه څه چلو شو شاه صاحب ویل تیلو بوتل نه ګورئ دی ښه موږ د چرګ کار ما سره هم کوي نیمه ګنټه مونږ مونځ نه شو کولی خیالم راغی نو خبره دا ده چې دا ډېر پوه حکومت دی څوک چې اذان لذان جوړ کړي رستو نه ورته په تیلو دا خاص ځای غوړ کړي یو ګیدړ په پټي کې ګرځېده ګیدړ نو یو کاغذ یې ولیدو چې اخبار پاڼه وه د بېنظیرې فوټو پې ګیدړ روچت کو چې او پرمټ راته ملاو شو ټول ګیدړان را جمع کړه ویلې پرمټ راته ملاو شو چې ګیدړان هر څومره چرګان وخوري څوک به ورته غږ سپي به ورته غږ نشي کولی ګیدړانو ویل ها ویل دا وګورئ دا پرمټ په هغې واقع د وزیر اعظم فوټو ویل راځئ د پلاني کلي کې چرګان ډېر دي
چې پاکلی ورغلی دي په چرګانو باندې دا کلی سپي ورپسې شي چې سپي ورپسې شي چا ګیدړ نه غوږ خوړلې دی او چا نه لکۍ خوړلې ده او چا نه خپې خوړلې دي او ګیدړانو منډې کړې چې منډې کړې راله دې مشر ګیدړ ته چې ستا کور روان شه تا خو ویل چې ما ته پرمټ میلاو دی که نه سپي به غږ نه کوي ویل خدای دې بنیاد وباسي د دې کلي سپي بې وقوف دي پرمټ نه پېژني